بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې منګه د اخترونو د مانځه ذکر کړو چې عید ستو ویلې کې او دې ته عید ولي وي او دا غیر جایز کېدو خبره بیا بچا باندې د اختر مونږ سه دا واجب دی او د اختر د مانځه د صحیح کېدو لپاره شرایط دا هم پرون سبق کې ویلو. اوس وی مندوبات یوم الفطر دا وړو کې اختر په ورځ باندې مستحب کارونه کم کم دي د وړو کې اختر په ورځ باندې مستحب کارونه کم کم دي. تستحب الامور الاتيه يوم الفطر ادارات لون کی کارونه مستحب کړی شوی دي د اوړو کې اختر په ورځ باندې. نمبر 1 اينتبه من النوم مبكرا سهار د وخت پاسېدل د خوب نه سهار د وخت پاسېدل. نمبر 2 ان يصلي صلاه الصبح في المسجد الحي د اختر په ورځ باندې د سحر منځ کول یعنی نماز فجر ادا کول د محلي په جمعات کې د کم چې د محلي جمعات نو پای مسجد الحي د محلي په جمعات کې منځ ادا کول. اي يستاك مسواک وهل اي يغتسل غسل کول اي يلبس احسن ثيابه په کپړو کې چې د ټول نه بهترین کمی کپړي خولي کپړي جو هغه غسل یعنی یا خو نوی او کنوي نه جو چې کمی خولي پاکي مزداري کپړي هغه چول. شپږم نمبر ايت طيبه خوشبوئی لګول او اوم نمبر اي ياكل قبل الذهاب الى المصلى عیدګاه ته د تللو نه مخکې خوراک کول. عیدګاه ته د وړو کې اختر په ورځ باندې عیدګاه ته د تللو نه مخکې خوراک کول چې نه دا مستحب دي او په وړو اختر کې دغه نه وروستو خوراک کول چې نه دا پکار دي. پوه شو به نه ها بیا بل وی ايو ادي صدقه الفطر قبل الذهاب الى المصلى اذا كانت صدقه الفطر واجبه عليه و چې کله صدقه فطر په د باندې واجب وي نو د تلو نه مخکې صدقه فطر ادا کول چې جمعه ته نه تله دغه نه مخکې صدقه فطر ادا کول دا چې دین کله باندې واجب یا. نمبر 9 ان يكثر الصدقه حسب استطاعه د خپل وس مطابق ډیره صدقه ورکول یعنی صدقه ډیره ورکول د کم خپل وس مطابق چا څونه وسی هغه مطابق کله وسی کې لګو کډیر جوړه. يظهر الفرح والبشاشه چې خوشحالي په خپل مخ باندې او تر تازګي کار کول چې مطلب ځان به خوشاله کې ځان په زور باندې خفکه نه. ان يبتكر الى المصلى ماشيا او جمعه ته عیدګاه ته مصلی عیدګاه ته د وخت تلل ماشین پیدل مکبرا تکبیر کوونکی سرن پپټا یعنی چې دغه ته سي نو پپټا پټا باندې با تکبیرات وي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ويقطع التكبيره اذا انتهى الى المصلى او چې کله دې دغه ته ورسي نو بیا به تکبیر تیرن دا با ختم کی عیدګاه ته ورسی نو بس بیا به دغه نه وای بیا به تکبیرات نه وای پلا رګه به تکبیرات وای په رو باندې. بل ان يرجع من المصلى بطريق اخر د عیدګاه نه په بل طرف باندې په بل لار باندې واپس راتل مطلب تله په یو لار ده او د عیدګاه نه بل لار وتل نو په بل لار باندې د راتل د جمعه نه. يكره التنفل قبل صلاه العيدين في البيت د اختر په ورځ باندې د مانځنه مخکې په کور کې نفل کول دي دا مکروه دي. په کور کې نفل کول یعنی د جمعې په اختر په ورځ باندې اشراق د مانځه چوټي اشراق مونږ بګی نه نه اشراق مونږ باندې کې په دغه ټیم باندې کوم مونږ دي نه کړه خپل فرض مونږ بوګه کنه نور مونږونه په دغه ورځ باندې د پکور کې نشته او په عیدګاه کې نشته. او وکذا يكره التنفل في قبل صلاه العيدين في المصلى او دا رنګي په عیدګاه کې هم دا مانځنه مخکې نفل کول دا هم مکروه دي. وکذا يكره التنفل بعد صلاه العيدين في المصلى ولا يكره في البيت او دا رنګي دا اختر د مانځنه بعد هم مکروه دي په عیدګاه کې صرف مکروه دي او په مانځه په کور کې جنم بیا کولای شي لکه پوه شو به باندې ها دا اختر د مانځنه مخکې نه په کور کې کولای شي نفل او نه په عیدګاه کې کولای شي او د مانځنه وروسته په عیدګاه کې خو نه شي کولای خو په کور کې جنم دا کولای شي لکه پوه شوي. کیفیت صلاه العیدین د اختر د مانځه طریقه سره
نو ګوره دی خو اسانه په پښتو کې طریقه ده چې کله تعالی کو ودرېږي نیت به وکي د امام سره به د ودرېدو نیت به وکي قبله طرف ته مخ کې او اولنی رکعت کې به ثنا به وي د ثنا نه بعد به درې تکبیرات وي درې تکبیرات موږ وایو لاسونه به موږ ځوړند وي لاسونه په نامه باندې نګدو چله دریم تکبیر کله وایي شي لاسونه په نامه باندې کیدو او امام به دغه شروع کی سوره فاتحه او سوره بو سره ملاو کی رکوع بو کی لکه څنګه چې سجدي بو کی سجدي نه برابر پاسي اول به قرائت کو کی یعنی سوره فاتحه او سوره بو سره ملاو کی بیا به درې تکبیرونه وایي بس لورم تکبیر باندې برکول لټ شي په دغه طریقه باندې نور څه څنګه ځاب وو کی پوه شو نه ثنا او په خپل دا باندې به وي چې تکبیر اولنې تکبیر وایي دویم تکبیر چې کم دی کنه دا یو تکبیر تحریمه دی الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله بیا تکبیر شروع شو الله اکبر لاسونه بتوړل دي بیا په دویم بوزول نه په دریم کې چې کله دریم تکبیر شو نو بیا لاسونه بنامه باندې کړي دغه طریقه کوي په عربی کې درته وي واذا اردت ان تصلي صلاه العيدين کله چې تا اراده وکړه چې تا دا اختر منځ وکې دوه رکعاته فقم مع الامام ناويا صلاه العيد نو د امام سره ودرېګا چې نیت کوونکی دا اختر د مانځه پوه شئ دا د امام سره به ودرېګا او نیت وکې بیا به ومتابعه الامام د امام د تابعداري نیت وکې وکبر للتحریم ته څه چل وکې په خپل باندې وای ثم اقرا الثناء بیا به څه چل وکې ثنا وې ثم كبر مع الامام 3 مرات امام سره بدري تکبیرونه وې بیا ورفع يديك فلا سنبا اذا اذنيك دا وګونو برابرې باندې فی کل مره هر پیره چې لګتلا سنو چتين وګونو پورې بلا سنو وړي ثم اسكت بیا بچ پودريږي والامام يقرا سرا اي امام په پټه باندې قرات وکي سبب وای په پټه باندې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا په پټه وای ثم يقرا جهرا سوره الفاتحه بیا امام په سوره باندې وای سوره فاتحه ثم يضم الى الفاتحه سوره اخرى ملاو بقي سوره فاتحه سره یو بل سوره ويستحب للامام ان يقرا سوره الاعلى في الركعه الاولى الامام دا بار مستحب داري چې په اولنی رکعت کې سوره اعلى ولولي ثم اركع بیا بس چل وګي رکوع وګي واسجد او مع الامام كما تركعوا لکه څنګه چې ته رکوع کې وتسجد في الصلوات اليوميه فنور منځونو فاذا قمت مع الامام للركعه الثانيه کله چې ته ودرېږي د امام سره دویم رکعت نو انصت قائما چپ ودرېږه والامام يقرا سرا بسم الله الرحمن الرحيم امام په پټه باندې سوې ثم يقرا جهرا سوره الفاتحه بیا په زور باندې وې ثم يقرا سوره اخرى بیا بول ولي یو بل سوره ويندب للامام ان يقرا سوره الغاشيه في الركعه الثانيه مستحب للامام لپاره مستحب للامام لپاره چې کوم سوره ولولي وسوم رکعت کې فاذا فرغ الامام من القراءه کله چې امام د قرات نه وزګار شي وكبر او تکبیر وای نو فكبر معه 3 مرات تکبیر وسره سوبري وارفع يديك في كل مره بل لا تنو چتوا بهر پیر باندې ثم اركع بیا رکوع وکا واسجد او سجده وکا بیا رکوع وکا سوکا سجده وکا بیا واقبل الصلاه او منذ مثل الصلوات اليوميه بشان د نور ورځو منځونو واذا فرغ الامام من الصلاه کله چې امام فارغ شي نمازنا نو خطب خطبتين سو خطبه بوي پدې کې بس چل کوي يعلم الناس فيهما احکام عيد الفطر خلق ته بګي احکام د عيد الفطر کوي د عيد الفطر احکام چې کوم دي ابورته کوي بګي بیا اذا قدم التكبيرات الزوائد على القراءه في الركعه الثانيه اجازت وکلچی وې په دویم رکعت خو د قرات د ورستو تکبیرات دي او کله د قرات د مخکې تکبیرات ویلو نو جایز دي خو غوړه نه دي اذا قدم التكبيرات الزوائد کلچی مخکې وې تکبیرات زوائد على القراءه فسمعني في الركعه الثانيه دي نجازت دسري جائز دي ولكن الاولى لیکن وردانی ان يقدم القراءه جمع کی قراءت على التكبيرات الزوائد
في الركعة الثانية يجوز تأخير صلاة العيد إلى جائز مؤخر کول د اختر د الى الغد د سبا پر اذا كان عذر کله چې عذر مطلب دا کنه عذر وی عذر سوي لکه د دسي زمانہ وا چې بای کې لکه میډیا او دا پکې نه نو خلکو لکه د اختر میاش لیدلی وا خو خلکو ته پته نه ولګیدلې نو روزه ونی ولا بیا پوښ يجوز تاخير الصلاه العيد جائز دي مؤخر کول د اختر د مونږ الى الغد د سبا پورې اذا كان عذر کله چې سوي عذر وي والذي فاتته صلاه العيدين مع الامام ها کله چې فوچو دا غنه د اختر مون سره نه امام نه نو لا يقضيها دا نه قضا باندې راوړي ولي لانها لا تصيح بدون الجماعه زګه د اختر مون بغیر جماعت نه نشي لکه پوښ به باندې یاد بشي وایو